حافظ حمد الله صاحب خو ته در معلوم دی زموږ د جمعیت علماء اسلام ډیر سینیر مطلب رهبر یې بولې مشر یې بولې بیا د پر ډیر هاي لیول الله رب العزت ډیر د قندار والا پر چم نطاق دی نطاق زبردست مجلس کوي زبردست خبرې کوي زبردست دلایل وایي او پر ډیر زبردست مطلب یو فهم الله رب العزت ور کړی دی پر د باندې ګوره یو ور ټارګټ سولو په وینو سر سو خړ سو بل 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 د حکومت ودته سکیورټي ور کړی ولا سکیورټي ور کړی ولا بس ټیک ته صحیح ده مشت سکیورټي نه غواړو مشت پایته کرسي گزاره ده صحیح سو یا مثال په منزل گزاره ده یا په یاسین شریف گزاره ده بل مې شي نسته دته سکیورټي ور کړی ولا روانو یو ځای غدا مشر محمود خان کورنۍ کې فوتګي سوي دغه فاتحه روانو پر لارې باندې ټلیفون را لغه چې کوم سکواټ والا دي څوک دي هغه تل چراو کرسي ورته حافظ حمد الله صاحب مارت الخير خیر اقول بس موږ اډر را لګ الانکه ما ته اډر را کړی دي در لسو تاریخ تر جولای به داستا سر در سرای چې ته په کوټه کې چیرې ځې ابا هغه پرته جن واخسته اوس د خبر لږ سر اخلاص کی دا حافظ حمد الله صاحب مبارک ستې څه فکر دی نو سبا که یو مشکل رالی نو بیا خو تم وای چې ژغه نه کوي دا مطلب مشته نه دی ویلې د چپلانی ځای لرتلی پلانی ځای لرتلی دا چش دی چې په وطن کې یو سړی لري هغه ته د وجلو لار برابر کړی ده ک ګونګي دی کړون دی ک شل دی ک د جهان به وقوف دی واغه ته د پوسټونو ور کړی پر کرسي د کښنه ولې دی دا ظلم نه دی دا ناجایز نه ده دا بد نه ده بیا ته په خبره چې دا سړی ته مطلب تریټ ملاو سوی دی ته په خبره و دا سړی ته چې بار بار پر د باندې مطلب حمله سوی دی بیا ولې دا په سلسله وسوله حکومت ته مجوای ما داسې مکوه د وجلو بعد بیا پر جنازو چغې مو د وجلو بعد پر جنازو بیا چغې مو بیا په هغه ورځ باندې دی امن او امان راوستلې پر جنازه کې هم په پاتا کې په پلاني شي کې دا ولې په اول ورځ نه راکې ولې نه راکې ولې دا سړی ته سکور نه ورکې که یو مشکل رالی له تا پوښتنه کېږي که نه کېږي که حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره د فرات پر غاړه باندې یو سپی مردار شي د تندې او د لوږې د وجې دی ویل ما الله پوښتنه کوي له تا یې نه کوي دا رقم نه یو حافظ حمد الله صاحب نه دی دا رقم بیخي ډېر په دې وطن کې ګرځي ټول پریشان هم دي حریان هم دي له خوف سره مخامخ هم دي چې زه وځم که یا که وځم دغه پریشاني ده که نه وځم دغه پریشاني ده دا څنګه ژوند دی چې موږ په دې وطن کې تېروو الله پاک دې زموږ د وطن حفاظت وفرمایي زموږ د وطن چې کوم رهنمایان دي چې خاص کر هغه د وطن سره مینه او محبت لري باغیان نه دي بغاوت نه کوي هغه دغه د الله رب العزت حفاظت وفرمایي الله پاک د ظالم د ظلم وساتي د الله رسول په دعا کول ولي الله د ظالم د ظلم وساته او یا الله ماته توفیق مرا کو چې زه پر چا ظلم وکم زموږ دغه دعا ده چې الله ته موږ وساته هر مسلمان وساته هر زموږ مشر وساته هغه په هر نامه پروا نه لري په وطن کې به ګیلې ډېرې سره لرو خو د وجل